بسم الله الرحمن الرحيم. قال القدري مولا فرمائي ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين. وليس باب الأيمان شروع او بے باغی کی منگا دا خبرم کړی و چې شرط او جزا تم یمین ویلې کیږي بره وګوره غټیم کم دی چې سبق زر زر کیږي او به د شرط د بارا چې کم الفاظ د غي بیان کړو اوس مسله بیانې شکر دا الفاظ موجود شي یعنی شرط موجود شي شرط او جزا موجود شي بس یمین شرط چې موجود شي بس یمین ختم شو انتها ته ورسېدلو لکه بالمثال ووري یو سړی وایي قسم دی زب سبا مدرسې له زب نور مدرسې له نظم دسې ویل پس به چې مدرسې لراله حانش شو کفاره پراله به بل سبا راځي بل سبا راځي نورې کفاره به نه راځي ځکه څنګه چې پراله حانش شو کنه قصه ختم شو یو سړی کزي ته ویل کور ته داخله شوی ته به طلاقي هغه داخله شوه په طلاق رااله قصه ختمه شرط رااله جزا رااله کله چې شرط راشي جزا راشي بس قصه ختم شي او به که دوباره داخلي کې مزید طلاقونه بنه واقع کی دا به ټول الفاظو کې دا مسله ده البته کله ما کې به د سینه ده لکه وسره کزي ته وای کله چم کور ته داخلي دلی هغه به قصه بدله ده نو وای په دې الفاظو کې دا وجد شرط او چې شرط موجود شي ان حلت انتها ته ورسیږي ان حلت نو ان حل معنا ده وس په دل شي نو قسم خو یو غټی کنه شرط او جزا نو پوره شي وانتهت اليمين او انتهت اليمين ورسي ولي لانها زكد الفاظ شدي دا تقاضا د عموم نه کوي چې کلم شرط موجودي کې نو بس جزا دي راځي دا تقاضا خو نه کوي لانها غير مقتضيه دا تقاضا نه کوي د عموم او د تکرار لغتا د لغت به اعتبار سره نو بس فبوجود الفعل مره یو بر چې فعل موجود شو کور ته داخله شو مثلا يتم الشرط شرط بپورشي دخول دار او جزا براشي طلاق الشرط چې برسو بس ختم شو کنه ولا بقاء لليمين بدونه او بقاء د یمین غنی بغیر د شرط نه چې شرط ختم شو یمین ختم شو نه رسي به ها په کلمه د کلمه کې خبره ودله د برګوره یو سړي ویلي خځه ته چې کلم کور ته داخلي د طلاق به یو په داخله شول یو طلاق چې به داخله شول بل طلاق چې به داخله شول بل طلاق او به چې مغلظه شو او لاړه چا سره نکاح وکړه او به هغه وته کړله او به هغه واپس طلاق ورکو یا مړ شو به واپس دې زول خاون لراله وس که کوړه داخلي کینو به نور مزید طلاقونه نه واقع کیږي ځکه هلته د جزا نه مراد د طلاقونه واقع کېدل نه مراد هغه طلاقونه حکم چې په الحال زما په ملک کې دي خاون دا مطلب وو نو چې کلم کوړه داخلي کې زما په ملک کې چې طلاق دیغه یو درمانه واقع کیږي دا مطلب وو نه خو ختم شوی دي اوس خو سره نو ملک رااله پوه شوی به وګورئ الا فی کلمه کلمه مگر په کلمه د کلمه کې فإنها تقتضي تعميم الافعال ځکه تقاضا کوي چې افعالو کې د تعمیم وي فعل دې وي عام وي هر فعل ته شامل شي قال الله تعالی الله تعالی فرمایي کلمه نضجت جلودهم هر کله چې سوځي څرمنې د دیو بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب دا څه ده کنه نو کلم چې څرمن سوځي منګه بل څرمن کلم چې سوځي ګوره تعمیم د افعالو ده سوځیدل څرمنو چې کلم کیږي بلو تراوړو نو اورا ومن ضرورت التعمیم او چې کله په افعالو کې تعمیم وینو بس به تکرار وینو الکه په قاعده پوه شولې د افعالو د تعمیم نه دا ضروری ده چې تکرار دی ولی ځکه تعمیم د افعالو ویل کېږي د یو فعل پسې داغي مثل بل فعل داغي مثل بل فعل یعنی داغي په امثال متکرر راتلل دغه ته تکرار وینو پدن لګي پوه شوي کنه تعمیم او تکرار یو شی دی تعمیم چاته وي تعمیم د افعال ما دا چاته وي یو فعل د یو فعل مثل بار بار راتلل خو دې ته څه وي تکرار هم وي قال فإن تزوجها بعد ذلك دا خبره مې کړې ده کړي سړی د دقه خځې سره نکاح وکړه بعد ذلك پس دغه نه څه مطلب بس دغه نه ای بعد زوج آخرنا او به کور ته داخله شول نو به وتكرر الشرط او شرط مکرر شو لم يقع شيء سشم نواقع کیږي ولی لأن باستيفاء الطلقات الثلاث
ځکه په پوره کېدلو د طلاقونو دریو المملوکات کم چې د سړي په ملک کې وو کم درې طلاقونه چې په ملک کې وو فی هذا النکاح دغه نکاح چې کم درې طلاقونه په ملک کې وو نو د هغې په حاصلېدلو سره لم يبقى الجزاء تبه طلاق دا جزا وه افات جزا ختمه شوله پتن لګي پوه شوې که نه لږ بر وګوره لکه چې قصه باندې سم پوه شو ان دخلت دار شرط دی او تبه طلاق دا څه ده جزا ده او یمین چې دا په شرط او جزا دواړو باندې قایمي که یوم تی ختم شي بس یمین ختم نه راسي نو اوس چې کلم داخليږي شرط موجودیږي جزا به راځي یو طلاق بیا داخله شوله جزا راله بل طلاق بیا داخله شوله جزا راله بل طلاق نور طلاقونه ملک شته جزا ختمه چې جزا ختمه شوله شرط هم څه شو که شرط نیم ختم نو یمین خو بهرحال ختم شو ولې ختم شو ځکه چې کله یمین خو په شرط او جزا دواړو قایم و دلته اوس فقط یو پاتې شو وګورئ لأن باستيفاء الطلاقات الثلاث ځکه په پوره کېدلو د طلاقونو دریو کم چې مملوک دي په دغه نکاح کې بس لم يبقى الجزاء باقي پاتې نشوله جزا او بقاء اليمين چې دی به اب چا باندې جزا باندې وي بقا د یمین په بقا د جزا وي او بالشرط په بقا د شرط وي دلته خو یو ختم شو دې مسله کې خلاف د امام ظفر رحم الله ثابت دی وسنقررهم من بعد ان شاء الله تعالی د دې بیان بکو البته لک برو غوري کده سی وی خزه ته ویلې په نفس تزوج باندې داخل کړلو چې کله مم تاسو سره نکاح کوله ترې په ما طلاق ای کله ما طلاق چورته وای کله مم در سره نکاح کوله ترې طلاق ای بس چې نکاح ور سره وکړه طلاق یو سبه نکاح وکړه به طلاق کله سپیری نکاح وکړه لس پیری طلاقيږي او که زر پیری وکړه زر پیری طلاقيږي ول یار مری سب دلته خو الته خو شرط شو کنه غ دخول دارو د څه وکنه نو جزاء څو طلاقونه او دلته شرط څوک دی تزوج دی نو تزوج دا شی او د طلاقونه تزوج معنی معلق کړی دي معنی دا د چې کلم ز مالک د طلاق جوړېدل مته طلاق ای دا مطلب دی لہذا چې کله نکاح کوي مالک جوړیږي بس طلاقيږي با کله چې نکاح کوي مالک جوړیږي طلاقيږي با دا ویلې دي چې کله مالک جوړېدل بس ته بچي دا مطلب دی ولو دخلت او کچری داخل شي کلمه د کله ما على نفس التزوج باندې بین قال خاون وی کله ما تزوجت امراه یو مخاطبه خزمه یادوي مطلق ویلې دي ښا بس چا سره مې نکاح وکړه طلاق نسی وایا فی طالق یحنسوان اسکیږي بیان طلاق به واقع کیږي بكل مره فار بیر باندې وان کان بعد زوج اخر اگر کده بل خاون نه بس وی دا خزل طلاق کړه بل خاون سره نکاح وکړه بیراله بهم طلاقیږي کې نکاح وسو وکړه ول یار زګه دلته طلاق چا پوری معلق کړي تزوج پوری معنی سره چې کله ز مالک د طلاق جوړېږي مندار یو جوړ شو کنه نو معنی دار چې کله مالک د طلاق جوړېږي م طلاق به ادارې جوړ شو مالک د طلاق جوړېدل مطلب تزوج الکه سره کله مالک د طلاق جوړېږي چې نکاح وکي کنه تزوج وکي د څه ده کنه اند ویلو کله ما اتزوج یعنی کله ما املك الطلاق ناس معنی شوله یا اتملك الطلاق کنه پیږي پی او دې کې تعمیم دیکھا تزوج چره مالک د طلاق جوړېدل د خو دې ډېری بیری کې دي شي نو بس طلاق بم ډېری بیری پر راځي لان انعقادها ذکا انعقاد یمین چره دي صورت کې به اعتبار ما د به اعتبار د هغه تزوج دی په هغه مالک جوړېدل د طلاق دی یملک علیها چې به دا سړی مالک په خزه جوړیږي د طلاقونو 50 سره تزوج سره نو وذلك غیر محصور او دغه تزوج چې د مالک د طلاق جوړېدل خو غیر محصور دی ډېر راتلی شي بس څومره پیری چې مالک جوړیږي هغه پوری ته طلاق ای ا د دې لپاره فقاو هله ذکر کړي کنه کچا دا خبره کړي هغه نکاح کوي طلاقيږي به اوس بچکو هغه هله ده مثلا مطلق خبره کړي کمی خځه سره می نکاح کوله طلاق نو اوس خو نکاح نشي کوله نو که خپل نکاح کيم طلاقي کې قبل وکیل جوړي مال نکاح وکا ام نکاح کې وکیل خو نفس معابري من خبره کړي وا هم طلاقيږي نبی دې فزوري ورل نکاح وکي الکه فرمان بلال شي وی خځه سره بول نکاح وکي وای چې زه داغه د طرف بنایب شوم
تا هغه ته په نکاح کوم ایجاب او قبول وکړه نکاح یې وکړله را به شي ته ته به وایي چې هلکه ستا نکاح مې کړې دا به خولې معنی څه هم نه وایي او مهر راکړه بس مهر به ورته مخې ته کېږي غلی هېڅ هم نه وایي چې مهر یې ورکړو نکاح به جوړه شي بس ټیک ده ځکه ته خو نکاح ونه کړله که نه ده کړی د وکیل کړی نکاح کار کول کلی چې سړی خپله وکړي یا د هغه نایب یعنې وکیل یې وکړي دلته یې نه خپله کړې او نه وکیل کړی بس ټیک ده غلی به کښېني څه به وایي نه مخې سره دې بس شی ورته غاښ دې تیله کړي او را شروع دي پیشي او سوړه موړه هم دې نه ګوري خو چې کم ځای باندې شی ور ټک به کار دې خلاصوي یو موقع الله ورکړی ګورئ او یا خاص ښځه د هغې ته ویلي چې تاسو کله هم نکاح کوم ته به طلاق یي د هغې هم دغه طریقه ده قال د قدرۍ ملا فرمایي وزوال الملک بعد الیمین لا یبطلها بر وګورئ جي که ملک زایله شي پس د یمین نه به هم یمین نه باطلېږي څه مطلب د مل را چې ملک زایله شي پس د یمین نه به هم یمین نه باطلېږي یو سړي ښځې ته ویلي توجه که چېرې ته کور ته داخله شي ته به طلاق یې په 3 کاڼو باندې صحیح شو به ملک زایله شو څه مطلب ښځې له یو طلاق باین ورکو عدت پوره شو لاړه پردی شوه به دوباره نکاح وکړله به بوس که کور ته داخله شوله باقي طلاقونه واقع کېږي رسې به نو ملک زایله کېدل یعنی ښځه د ملک نکاح نه وتل دې سره هم یمین ختمیږي نه وزوال الملک زوال د ملک چې بعد الیمین پس د یمین نه لا یبطلو زوال د ملک نه باطلی ها یمین لرا ولی لانه لم یوجد الشرط یا یمین خو له باطلی کې بر وګورئ چې شرط او جزا موجود شي ما تاسو ته ویلي وخت مې ویل که نه چې شرط موجود شي بر یو څه ان حلت وانتهت الیمین دلته شرط موجود شوی د خولي دار لانه وجد هذا لم يوجد الشرط شرط نه موجود شوی فبقي انه شرط باقي دي والجزاء باق بقاه جزاهم لا باقي ده جزاء ولي باقي ده ځکه دوباره ښځې سره نکاح کړی د هغه محل د طلاق دی نو محل د جزا دی چې کله د جزا محل موجود وي بس جزا موجود وي نو دخول داري چې کله دوباره نکاح کې وکړلو نو شرط موجود شوی لوس محل د جزا موجود دی نو جزا هم باقي ده فبقي اليمين لنډه دا د یمین باقي دی ثم ان وجد الشرط في ملكه دا خبره مې تکړې وبر وګورئ چې په ملک یو پیر شرط موجود شو بس قصه د شرط ختم شوله ها یو پیر کور ته داخله شوله طلاق شوله به د بار چې داخلي کې به مزید طلاقونه نه واقع کیږي ولی شرط چې موجود شي نو برم ویلو کنه ان حلت وانتهت اليمين بس ختم ها کله کې به نه ختميږي ثم ان وجد الشرط به شرط موجود شي په ملک د په ملکی یعنی د خزه په ملک ولا او کور ته داخله شوله ان حلت اليمين يمين ختم شو وقد طلاق بواقع شي ولی طلاق واقع کیږي ځکه شرط موجود شو جزا محل شته جزا برازین او طلاق کنه نه پیږي په لکه لانه وجد الشرط شرط موجود شو مثلا دخول دار والمحل قابل للجزاء محل قابل د جزام دی خزدا فينزل الجزاء جزا براشي یعنی طلاق د دینه بس ولا يبقى اليمين يمين باقي نه ویلی ما قلنا ځکه موږ ویلو چې تکرار پکې نشته نور الفاظو کې نو بس یو برمین وشو ختم شو شرط موجود شو ختم وان وجد في غير الملك لکبر وګوره لکه یو سړي ښځې ته ویلي که دې کور ته داخله شولې ته به ما په 3 کاڼو طلاق یې توجه به داسې وشو چې ښځې له یو طلاق باین ورکو یا رجي ورې کړلو بس عدت تیر شو به ښځه لاړه کور ته داخله شوله شرط موجود شو که نه شرط موجود شو کور ته داخلېدل خو طلاقونه واقع کېږي باقیه ولې نه محل ختم شوی دی او شرط چې کله موجود شي هغه هم ختم شي بس شرط هم ختم دوباره ورسره نکاح وکړه اوس که کور ته داخلېږي هغه کم یو ته یاد کړی نو مزید طلاقونه به دا اصل کې هیله هم ده ښه سړي ښځې ته ویلي که د پلار کاله کلاړې په ما باندې په 3 کاڼو طلاق یې یعنې دې کور نه ووتلې په ما په 3 کاڼو طلاق یې دا ټول عمر داسې پاتې کېدل خو مشکل وي نو هیله هم دغه ده که نه یو طلاق باین دی وته ورکی طلاق باین څه قاعده چې رجوع پکې نه کیږي اسنه چې رجوع ورکی او به شی وي به رجوع وشي رانجه به جوړ شي نو طلاق باین دی ورکی به عدت پورې د انتظار وکي بلار کله کدی نه زی کور نه وتل یاد کلی نه دی وزي به چې عدت ختم شو بس به د کور وځي کنه مزید طلاقونه نه واقع کیږي یعنی بلار کله کلاړ شي بس نه واقع کیږي به واپس راشي تجدید نکاح دی وکي بد 2 طلاقونه به پاتې بل چاوته کول به کې نه راځي مغلظ طلاق بنئ ویږي کنه
ما او کنه ګران کار دی چې بل ته تیر علاوه کا زه چې طالب هم په دې په انتظار وم ما وړې دورې نه مفتي صاحب له فتوی لیکلې شیراجي مې پړاوول نو د میراث فتوی به مې هغه وخت نه لیکلې پکې عادت شوی وم که سبا سراتللی مال به را لیکلې ټول به مې لیکلې نو په دې سوچ کې ناست یم چې د طلاق به کله قصه راځي چې دا شی هم پکې مطلب شي تکو تاسو یقین وکړئ یو ورځ شعر عالم ما ته مفتي صاحب یې ما سره ګپ شپ و ځکه نه لکه ساده شان سړی دی وایي ځکه نه زه چې بار ووتم نور دغه سوچ مې لا نه اصل کې هغه خلکو له وروتلم که لکه زه هم داسې ګډلم دا مفتي دی هغه خاوند هم د جینۍ ولاړو ورور یې ولاړو نور هم څوک به وو تاسو یقین وکئ که نه چې د هغو هغه حالات ما وکتل نو ما ویل که زر پیرې راته باقاعده جایز شي که نه او کروڑ روپۍ راکوي نه ورته نږدې کېږم هغه دومره بوره حالاتو کې ما ضمیر نه منله چې اوس زه داسې چل وکړم ما ویل نه یار دا شی دا ما د مخې نه کېږي یقین وکئ دا خو موږ هسې وایو داسې دا خو چې کله د سوچ راشي چې د چا ښځه ده یاره اگر چې اوس نه ده د چا خور ده دا ته څه کې اگر چې جایز ده خو سړی ړی نه مني پوهېږئ بهرحال دا احساس چې کله موږ او تاسو سره وي به چا ته وران ګورم نه مخکې راځئ کوم ځای ته ورسېدلو وإن وجد في غیر الملک که چېرې دا شرط موجود شي په غیر ملک کې ښځې ته طلاق ورکړی دی ان حلت الیمین بیا هم یمین ختمیږي لوجود شرط ځکه شرط موجود شو ولم یقع شیء څه نه واقع کېږي لعدم المحلیت ځکه محل نشته دی نو وإن اختلفا فی الشرط بره ګورې هلکه مفتي صاحب دې خدای ژوندی لري چې موږ له دا وخت دغه شان کوئ جلدینې به کوو به مولوي صاحب ښځې ته ویلي که چېرې د دغه کور ته داخله شولې ته به طلاقئ به اختلاف رالی ښځې ویلي زه کور ته داخله شوې یم لهذا طلاق یم او سړي ویل نه یې داخله شوې د چا قول له به اعتباري پوهېږئ که نه وایي د سړي قول له به اعتباري دا مدعا علیه دی ښه ځکه ظاهره دا ده چې بس مخکې نه وه داخله ظاهره دا ده چې اوس هم نه وي داخله او د چا چې ظاهر ملګری انشاءالله کتاب القضاوت کې به کال له وایو هماغه مدعا علیه او منکر حسابېږي ښه او قول د منکر معتبري کله چې مقابل سره ګواهان نه وي که نه که ښځې سره ګواهانو داخله شوې بیا ټیک ده رسئ که نه نو اصل دا ده چې کور ته نه ده داخله شوې طلاق نه دی واقع شوی او دا زموږ مادم د درېم څلورمه الاصل ابقاء ما کان علی ما کان اصل دا چې شی څنګه یې هغه شان دي استصحاب الحال چې موږ قیاس کې ویلو وګورئ کوم دی وإن اختلفا که چېرې ښځې او خاوند اختلاف رالی په شرط کې فی وجود شرط الف لام یوز مضاف الیه مضاف نه دی فالقول قول الزوج قول بل خاوند معتبر وي ها الا ان تقيم المرأة مگر دا که قایم کې ښځه بینه نو به خدا مدعیه ده مدعی چې ګواهان راولي به خدا هغه قول معتبري خاوند ولی منکر او مدعا علیه دی نو من قاعده ویله څوک چې د اصل خبره کوي هغه منکر او مدعا علیه وي لانه متمسک ځکه خاوند چې دا منګولې لګون کې دی دلیل نیون کې دی په اصل باندې اصل لاره چې نکاح دی لا باقی کنه نو اصل لاره چې لا شرط نه موجود شوی او عدم الشرط هغه عدم شرط دی بل خاوند صفا منکر دی د وقوع طلاق نه ښځه چې وایي کور ته داخله شوی څه مطلب طلاق واقع شوی خاوند وایي نه داخله شوی څه مطلب طلاق نه دی واقع شوی ولانه خاوند چې منکر دی د وقوع منکر وقوع الطلاق وزوال الملك ولانه خاوند چې منکر دی د وقوع طلاق او منکر دی د زوال ملک وزوال الملك والمرأة تدعيه او ښځې څه کوي تدعي دعوی کوي نو مدعا علیه قول معتبري چې کله ګواهان نه ها بر وګورئ جي که چېرې دا شرط داسې توجه چې د هغې معلومات صرف د ښځې د سیډه کېدلو او ښځې ویل جي شرط موجود شوی بیا به طلاق واقعي ښه بیا به د ښځې منل شي قول د چا به معتبري د ښځې لکه مثلا یو سړي ښځې ته وویل که چېرې ستا حیض رالی ته به طلاقئ نه حیض رالی نه دی راغلی د دې بنا په چای وینې راتلو باندې وینې راتلل پته ښځې ته لګي که سړي ته لګي ښځې ته لګي دا شی د ښځې سره یي که سړي سره یي او که دوربین خو یې پکې نه دی لګولی چې هلته ګوري آیا پکې کیمره لګولې بس ګوري به ورسره چې هلکه وینې راله که نه ده راغلې او ځینې خلک دا شی هم کوي د ښځې په شي کې هغه کیمره ایښي چې د څوک یې وتې نه کړي نو ما ورته ویل چې هلکه دغې دپاره مه کوئ څوک به وتې کوي یا نه دې دپاره دا کار کوي چې د مونږ کوی وردننه نه شي
مونږ ګوري خو غوړ ځای ګوري کو سوریا باندې غو نه وځي د ګرمۍ کې خو لوک زور بم نه غواړي مونږ ګوري خو نیغ باندې وته نو ته دنه بل شي ځان پیدا کوي غت شي پاجامه شانسنو مرته وای انډرویر ته کې څه وته وای کلک پیدا کی چې ګوره مچم نه ورزي دنه او غنا چا قسم لیکلې ویل پرویز خټک له چا خوګه ور کړی و مې میګانو سړی ته دنه کو وګوره کوم ځای درسېدلی فإن كان الشرط وكچره او شرط لا يعلم پته نه لګیدل الا من جهتها مگر د جهت د خزینه بس به فالقول قولها قول چې معتبر دی د خزی به معتبر وي فحق د نفس کې ها غره صرف د دې په حق کې ها نور چا په حق کې نه مثلا واوره مثل ان يقول خون ورته وي ان حس فانت طالق تم طلاقي وفلانه پلان کې چې د کنه بنه دي هم طلاق ده درست وي جسمه هیز را له دا طلاق خو بنه لانه ده هغه خون ویل ټیک دراله به دواړه دي فقالت دی ویل قد حست هیز مراله طلقت تب طلاق وکړي شي هي دا ولم تطلق فلانه پلان کې ونه طلاقيږي ملي سب برو ګوري دلته چې دا خزه وې زما هیز را له طلاق دی واقعي شي دا استحسانا وایو استحسانا ښه قیاس تقاضا کوي واقعي دي نشي ولیک شرط موجود دی کنه دی موجود پدې کې خو قول سړی معتبر یو دلته موږ چا معتبر کو دا استحسانا دی قیاس خو دلته هم چا معتبر شي سړی دی معتبر شي ها وورا وقوع الطلاق چره دا استحسانا دی والقياس چره هغه دا وایي چې الله يقع واقع دي نشي لانه شرط زکه دا هو سم شرط دی او شرط کې چا قول معتبر دی سړی نو فلا تصدقوا درې تصدیق ته ونشي کما فی الدخول لك څنګه چې د کور ته داخلي دوه مسله تیر شوله وجد استحسان دا د برو ګورې لکه دا خزه وایي زما بیماری رااله نه دراغلی دا بدی کې امینه ده امینه شریعت د امینه جوړه کړې ده څه مطلب دې ته پته لګي چې مینه راغلی کنه ده او قانون دار چې په دغه شان اشیاء کې د امین قول معتبري دی خو ګوره یارال ترنګ را ټوله خو ګوره خدای خو غرق اول دغه خو دې غر کې تاسو د سی ورسته خو دې غر کې اری ما دې الله پاک بچ کی دی خو ګوره لګا سمو ویلو قیاس خو تقاضا کوي چې د چا قول معتبر شي رسړي خو استحسانا د خزه معتبر دی ولی وین را لکنه بده باندې صرف خزه خبردار دی شي او کله چې دغه شان محل وي چې صرف یو کس په خبرداري کې هم دغه کس شریعت امین جوړي او قانون دار چې قول لچا معتبر وي د امین یو ما د سره مانتی خې دی او دوی هلاک شوی ما ویل نه دی د قول معتبر دی دا د امین دی نو وجد استحسان دار ان د خزه چې د امینه د امینه ده الک امینه د چا د خزي نوم نه پنځه کې را شو یاره فرمان د نه نوم نه په حق نفسها په حق د نفس کې اذ لا يعلم ذلك ذکر شرط پته نه لګي الا من جهتها مگر د دې خزي له سړه لګي فيقبل قولها بس د خزي قول بر دې په حق کې قبول شي ټیک د طلاق خو پاتش ولا بنا اب نه طلاقيږي ځکه دې کې دا په تهمت کې دې باندې تهمت لګي دا شرمې د دروغ یغه طلاق اول غواړي دې کنه دې الټه په تهمت هم لګي فيقبل قولها قول بر دې مقبول وي کما قيل في حق العده لکه عدت کې هم دغه شان ده توجه جی یو سړي خزي له طلاق ور کړی دی عدت تیر شو کنه عدت پته په هیڅ معنی لګي نو کدی ویل چې دریم هیڅ می پورا شو بس ټیک ده عدت دې ختم او چا ویل د دې معنی دا درس وره مسله راشي ان شاء الله یو سړی خزي له طلاق ور کړ درې او بیراله څو وخت پس او ویل چې ما مخکې نکام کړی و هغه سړی زه وته کړی هم ما او به ما طلاق امرا کو به می عدت هم تیر شو نو بس دغه ته تیار ولاړی مکنی کا کې نو د دې قول له اعتبار وی ښا رسې به نو په حق د عدت کې دا شو ول غشیانی غشیان څه مطلب یو سړی خزي له طلاق ورکړلو نو قبل الدخول لك بعد الدخول له خزي قول له اعتباري زیوت کړي ما کنه ما او چا ویلې د دې دا معنی ده چې سره خزي ته ونځ کېدل چې راځه کوي هغه ویل جسمه خو هیڅ دی بس سرغي قول اعتبار وکي غلې شي ویږي کنه وګوره ګوتې دې پکې نه وای هر شي د ګوتې دوالو نه کنه كما قيل في حق العده والغشيان لکه څنګه چې ویل شي په حق د عدت او غشیان کې لاندې د غشیان معنی لیکلي ده
اما قولها في العدة فبان فبأن تقول قد انقذت خیلم ده کنه او لم تنقض یا نه دې تیر شوی. اما في الغشان فيتحمل دغه کنه فيحتمل معنيين احدهما ان يقول المطلقة الثلاث وي انقضت عدتي دا ټول قسمه وکړه. او الثاني ان يقبل قولها في حق حل الجماع وحرمته دا خبرم کړي مخکې راځي. البته دا چې وای زما هیز رااله نو دا د دې بلې په باره کې گواهی ورکوي چې دام طلاق ده شرط موجود شوی دی او د دې گواهی نه قبليږي ځکه ان شاء الله کتاب الشهادت کې وکال لمنګ لراشي. هغه کې مسله دا ده چې د هر هغه کس گواهی ونه قبليږي چې هغه ته به گواهی کې ګټي. دلته دې ته ګټه ده کنه غزان ځان تلاره پاکي ولكن لیکن دا شاهد ده په حق د ضرتها کې بنه کې بلکې متهمه ده فلا يقبل قولها في حقها دې قول به دغه په حق کې نه قبليږي. وكذلك تاسو لږ بر وګورئ یو سړي ښځې ته ویلې ټول متوجه شي کچرې ته دا خوښې لږ بره نه ګوري کنه دا د اوس انسان یو سړي ښځې ته ویل کچرې تا ته دا خوښې چې الله تعالی عذاب درکړي په نار جهنم کې نو ته طلاق یې هغې د ځوان لور ویل بالکل زه خوښوم چې الله مالا په اور د جهنم کې عذاب راکړي بس طلاق شوه. یو سړي ښځې ته ویل کچرې ته ما سره محبت کې نو ته طلاق یې هغې ویل جي زه خو تا سره محبت کوم بس طلاقه ده. ظاهره کې وګورئ دا دواړه خبرې دروغ دي ځکه څوک دا غواړي چې په اور د جهنم کې د هغه ته عذاب میلاو شي دا اصل کې ځان خلاصوي دروغ وایي. بیا هم وایي د دې قول له اعتبار دی چې غواړم بس طلاقه. او یو سړی ښځې ته وایي که چې ما سره دې چېرته محبت دي ته طلاق یې نو که د دې محبتو دا وایي چې زما تا سره محبت دی دا به نه وایي ځکه ورته پته ده که داسې مې ویل ترېنه جدا کېږم نو چې دا وایي چې تا سره مې محبت دی دا اصل کې جدایي غواړي او محبت یې نشته دروغ وایي. خو بیا هم د دې قول له اعتبار دی هلکه ولې دی ځکه چې محبت کوي د خاوند سره دا پټ شی دی او د جهنم په اور کې عذاب غواړي دا پټ شی دی او په پټ شي کې موږ ویلو دا امینی او د امین قول معتبري کې نه او هغه مادام ورسره لګي دلیل الشيء في الامور الباطنه يقوم مقامه 66 نمبر ماده وکنه وګورئ. وكذلك لو دغه شند خزي قول معتبر وی لو قال که خاون ورته ویل داسې د اوس تیر الفاظ څه ادا کې وسغله کې نه کنه ان كنت تحبين كشريت خوخه ان يعذبك الله شتا الله عذاب در کې فينا جهنم نو بس فانت طالق ورسره وي عبد حر دا غلام بنا ازادي کې خاطر د حق به خبر نه منل کیږي. فقالت اخي ورته مخي سره ویل کافر لور احبه والله چې غواړم خو تانه ځان خلاصوم او قال وذيل ان كنت تحبيني فانت طالق وهذه معك دام د سره طلاقه نو کدی سی ویل جواب کې فقالت احبك صرف دا طلاقي طلقت هي ولم يأت دا خو طلاق شو داړو مثالونه کې طلقت هي ولم يعتق العبد غلام نازادي کې اول مثال کې ولا تطلق صاحبتها بده مثال کې نه طلاقيږي پويږي کنه لما بينا وجه لمنګ ویل په حق د نفس کمینه ده په حق د غیر کې شاهد ده ولا يتيقن بكذب هذا اعتراض نه جواب دی لګ بر وګورئ کې دې شي دروغ وي یار چې د جهنم عذاب غواړم دروغ له اعتبار نه کنه دا ولی تاسو اعتبار ورکوئ نه کله کله یو خزر خاون دومره تنګ دي تم تیاری جهنم کې الله عذاب راکې غدي شي نه خلاص شمه دا احتمال شته کنه شته دومره کافی دی ولا يتيقن او یقین نشته بګې د خزبان دي لانها لشده بغضها زکدا د وجه د زیاتوالی د بغض نه یا خاون سره قد تحب التخليص کله خوخی ځان خلاصول منه د وسنا بالعذاب بعذاب سره خو چې د خلاص شمه البته وفي حقها کې په حق د بل بنه کې انت وفي حقها او په حق د نفس کې اگر چې متعلق د حکم به اخبارها د دې خبر باندې ټیک د دې خبر ورکو بس دا قصه ختم شوله نو په حق د دې کې اگر چې حکم متعلق لري د خبر سره و ان كانت كاذبه اگر چې کاذبي به هم د دې خبر له اعتبار دی مولوی صاحب لګبر وګورئ من دروغ وي رښتیا وي د سزمن کار نشته رغي پته نه لګي او کله چې یو شی پته نه لګي نو دلیل ظاهره کوي به زه ودرېږي کنه نو دلیل ظاهره د دې دا خبر دی بس خبر معنی فیصله ده خو وخت ورشه بسې
ففي حق غیرها په حق د غیر کې بقي الحكم حکم باقی دی په اصل باندې وصل سره هغه محبت دی اصل محبت دی نو معلومیږي چې د جانم عذاب نه غواړي سړي سره محبت دی دروغ وي هغه کې معلومیږي کړي سړي سره محبت وي نو دا به نه ویلې چې تاسو سره محبت دی نو معلومیږي چې نشته دا غلام هم نه ازاديږي ورسره بل خزم نه طلاقيږي